अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين बदरी साहबा के वाक़यात का या उनकी जिंदगी के पहलुओं का सिलसिला चल रहा है। आज भी इस सिलसिले में नन बहुम په دغه لړ کې د یو څو صحابیانو ذکر کوم. حضرت خولی بن ابي خولی. حضرت خولی د بدر او د احد او په ټولو غزواتو کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره شریک وو. ابو معشر او محمد بن عمر وی چې حضرت خولی د بدر په غزا کې د خپل زوی سره شریک شوی وو، خو هغوی د زوی د نامې ذکر نه دی کړی. محمد بن اسحاق وی حضور فرمایي چې دا ټول تاریخ دانان دي. دوی دا وی چې خولی د خپل رور مالک بن ابي خولی سره په بدر کې شریک وو او د یو قول مطابق د بدر په غزا کې حضرت خولی او د هغوی دوه وروڼه حضرت هلال بن ابي خولی او حضرت عبدالله بن ابو خولی هم شامل وو. حضرت خولی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په د خلافت په زمانه کې وفات شوی وو. د بل صحابي چې ذکر به کېږي دغه نامه ده حضرت رافع بن المعلا. د حضرت رافع بن معلا تعلق د خزرج قبیله یو خاخ بنو حبیب سره وو. د هغوی د والدې نامه آدم بنت عوف او رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت رافع او د حضرت صفوان بن بیضات ترمنځ مواخات قائم کړی وو او د دواړه اصحاب د بدر په غزا کې شامل وو. د ځینو روایتونو مطابق دواړه په دغه غزا کې د بدر په غزا کې شهیدان شوي وو. یو روایت دا هم دی چې حضرت صفوان بن بیضات په بدر کې نو شهید شوي. د موسی بن عقبه روایت دی چې حضرت رافع او د هغوی ورور هلال مولا دواړه د بدر په غزا کې شریک وو او حضرت رافع اکرمه بن ابو جهل د بدر په غزا کې شهید کړی وو. بل صحابي چې چا ذکر دی دغوی نامه ده حضرت ذل شمالین
ذو الشمالین حضرت ذو الشمالین عمیر بن عبد عمرو. ذو الشمالین عمیر بن عبد عمرو د دوی نامه عمیر و، اصلي نامه او کنیت ابو محمد و. د حضرت عمیر کنیت ابو محمد و، لکه څنګه چې ما وی ابن هشام بیانوي چې دوی ته ذو الشمالین ویل کېده. دا نامه نه وه بلکې دا یو لقب دوی ته ملاو شوی و، ځکه چې دوی به د ګس لاس نه زیات کار اخیستو، او په یو بل روایت کې دا دي چې دوی به خپلو دواړو لاسونو نه کار اخیستو، یو شان به استعمالولی شو، نو ځکه دوی ته ذوالیدین به هم ویلې. او د دوی تعلق د بنو خزاعه قبیلې سره و، دوی د بنو زهرا حلیف وو. حضرت عمر د مکې نه هجرت کړو، مدینې ته راغلی وو. نو هلته هغوی د حضرت سعد بن خثیمه کره ایثار وو، او رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دوی مواخات د یزید بن حارث سره قائم کړی وو، او دا دواړه صحابه د بدر په غزا کې شهیدان شوي وو. دوی د بدر په غزا کې شهید شوي، لکه څنګه چې ذکر وشو. او دوی اسامه جشمی شهید کړی وو، او د شهادت په وخت د دوی عمر 13 کاله وو. طبقات الکبرا کې ابو اسامه جشمی نامه راغلی ده چې هغه دی وجلی وو. اسامه جشمی هلته لیکلی دی ابو اسامه جشمی. بیا د بل صحابي چې ذکر دی د هغې نامه د حضرت رافع بن یزید. په یو روایت کې دوی نامه رافع بن زید هم بیانه شوې ده. حضرت رافع بن یزید د حضرت رافع بن یزید تعلق د انصارو د قبیلې اوس یو خاخ بنو ظهور بن عبدالاشهل سره وه. اشهل د حضرت رافع والده اقرب بنت معاذ د مشهور صحابي حضرت سعد بن معاذ خور وه، او د حضرت رافع دوه زامن اسید او عبدالرحمن وو، او د دواړو د والدې نامه اقرب بنت سلامه وه. حضرت رافع د بدر او د احد په غزواتو کې شریک شوي وو، او د یو روایت مطابق دوی د بدر د غزا په ورځ د سعید بن زید په اوښ سور وو، او د احد په غزا کې دوی شهید شوي وو. بیا چې د کوم صحابي ذکر دی د هغوی نامه د حضرت ذکوان بن عبد قیس، د دوی کنیت ابو سبو وو، او د دوی تعلق د انصارو د قبیلې خزرج یو خاخ بنو زریق سره وو، او د دوی کنیت سبو وو، او د دوی په بیعت عقبه اوله او په ثانیه کې هم شامل شوي وو. د دوی یو ډېر نمایان او د ذکر قابله خبره دا ده چې دوی مدینه هجرت کړی وو، او رسول کریم صلی الله علیه وسلم له مکې ته تللی وو. تر هغه وخت پورې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په مکه کې وو، او دوی ته انصاري مهاجر ویل کېږي. دوی ته ځکه چې دوی ته مکې کې څه موده پاتې وو، یا دا ګڼل پکار دی چې دوی هجرت کړو راغلي وو رسول کریم صلی الله علیه وسلم له. دوی د بدر او د احد په غزواتو کې شریک وو، او د احد په غزا کې دوی د شهادت رتبه دوی ته ترلاسه شوې وه، او ابو حکم بن اخنس دوی شهید کړي وو. نو حضرت ذکوان بن عبد قیس ته انصاري مهاجر ویل کېږي. علامه ابن سعد په طبقات کبرا کې لیکي چې د مدینې د هجرت په وخت چې کله مسلمانان مدینې ته روان شو، نو قریش ډېر سخت غوسه وو، او کومو هلکانو چې هجرت کړی وتلي وو نو په هغې باندې دوی ډېر غوسه راغلې وه. نو د انصارو یوه ډله وه، هغې د عقبه ثانیه کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم بیعت کړی وو، او د هغې نه پس واپس مدینې ته تللی وو. چې کله ابتدایي مهاجرین قبا ته ورسېده، نو دا انصار رسول کریم صلی الله علیه وسلم له مکې ته راغله، او د هغوی اصحابو سره بیا دوی هجرت کړو، مدینې ته راغلي وو، او په دا وجه دوی ته انصار مهاجرین ویل کېږي. په دغو اصحابو کې حضرت ذکوان بن عبد قیس، حضرت عقبه بن وهب، حضرت عباس بن عباده، حضرت زیاد بن لبید شامل وو. دې نه پس ټول مسلمانان مدینې ته تللي سوای د رسول کریم صلی الله علیه وسلم او د حضرت ابوبکر او د حضرت علی
یا هغه خلک چې په فتنه کې قید وو، مریضان وو یا کمزوري وو او بوډاګان وو. د سهیل بن ابي صالح نه روایت دی چې کله رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم احد لپاره وته نو وی د یو مقام طرف ته اشاره وکړه او یې فرمایل صحابه وته چې دې طرف ته وسوق زی. نو د بني زريق نه یو صحابي حضرت زکوان بن عبد قیس ابي صبو ادرید او دا وی چې رسول الله زبزم. رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته تاسو کې چې تاسو کې نو حضرت زکوان فرمایل چې زکوان بن عبد قیس یم. نو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته د ناس ته حکم ورکو. هغوی دا خبره درې ځله کړې وه او بیا یې دا فرمایلي چې فلاني ځای ته ورشه او په دې حضرت زکوان بن عبد قیس عرض وکړو چې یا رسول الله یقینا زه به دغو ځایونو ته ځم. رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې څوک چې یو داسې تن لیدل غواړي چې سبا له به په جنت کې ګرځي، د جنت په سبززار کې به ګرځي، نو هغه دې تن ته دې وګوري. او دې نه پس حضرت زکوان خپل کوروالاو طرف ته لاړ، هغوی نه رخصت اخیستو لپاره او د دوی ښځو د دوی لوڼو دوی ته وویل چې تاسو موږ پرېږدئ او روان یې. نو دوی خپله لمنه د هغوی نه راکاږل او دی ورته لرې شو، د هغوی طرف ته مخ و، دی ورته وویل چې اوس به تاسو سره د قیامت په ورځ ملاقات کېږي. او دې نه پس هغوی د احد په غزا کې د شهادت رتبه ترلاسه کړې وه. د احد د غزا په ورځ رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د صحابهو نه تپوس وکړو چې څوک د زکوان بن عبد قیس نه خبر دی. نو حضرت علي عرض وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، ما په اس باندې سور یو تن لیدلی و چې د زکوان پسې روان و، تر دې چې د هغه ته جوخت ورسېد او دا یې ویلې چې که نن ته ژوندی پاتې شو نو بیا به زه ژوندی نه پاتې کېږم. او هغه په حضرت زکوان چې پیاده روانو په هغې باندې حمله وکړه، هغوی شهید کړه. او هغوی دا وایي چې کله چې هغې ورباندې ګزار کولو نو دا وایي چې ګوره زه ابن علاج یم. نو حضرت علي بیانوي چې ما په هغه باندې حمله وکړه او د هغه په خپه باندې مې خپله تور ووهله او تر نیم پتون نه مې هغه پرې کړه او بیا مې هغه د اس نه راکوز کړو، هغه مې ووژلو. حضرت علي فرمایي چې ما دا کتلي و چې هغه ابوالحکم بن اخنس و. بیا چې د کم صحابي ذکر دی د هغې نامه ده حضرت خوات بن جبیر انصاري، د دوی کنیت عبدالله او ابو صالح هم و. د حضرت خوات تعلق بنو سالبه سره و او دوی د حضرت عبدالله بن جبیر رور و. او رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د احد په غزا کې د درې حفاظت لپاره د 500 تیراندازو سره دوی هم مقرر کړي وو، یعنی د دوی رور. حضرت خوات د مایانه قد لرلو. هغوی په 40 هجري کال کې د 4 کالو په عمر کې مدینه کې وفات شوي وو. د یو روایت مطابق د وفات په وخت د دوی عمر 94 کاله وو. دوی د نکریزو او د وسمې خزاب به لګولو. او حضرت خوات هم رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره د بدر جنګ لپاره روان شوي وو، خو په لاره کې د یو کاڼي نوکه ورباندې لګېدلې وه، د یو کاڼي څوکه په هغې باندې لګېدلې وه، هغوی زخمي شوي وو. نو ځکه رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم دوی واپس مدینې ته راواستولو. خو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د بدر د غزا چې کوم مال غنیمت او اجر و هغې کې دوی شامل کړي وو، یعنی دوی په هغو خلکو کې وو چې د بدر په غزا کې شامل وو. دوی د احد او د خندق نه علاوه په ټولو غزواتو کې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره شامل وو. حضرت خوات بیانوي چې یو ځل موږ رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره په د مر الزهران په مقام باندې سر شوي وو، او زه چې خپل د یوې خیمې نه راووتم نو یو څو ښځې مې ولیدې چې خبرې کولې، نو څه دلچسپي ماته پیدا شوه. زه واپس لاړم او یو جبه مې واغوسته او هغوی سره کېناستم، ځان مې پټ کړو، د ښځو خبرې اورېدو لپاره هلته ناست وو. نو په دې کې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د خپلې خیمې نه بهر تشریف راوړو.
وی چې ما هغوی ولیدل نو زه ووېرېدم او ما ورته وویل چې زما اوښ تښتېدلی دی او زه هغه لټوم لګیا یم. نو هغوی روان شو، بیا مخکې شو، زه هغوی پسې پسې روان وم. بیا هغوی ما له خپل څادر ما له راکړو، هغوی چې کوم ځانه تاو کړی و هغه یې ما له راکړو او په خپله هغوی ور دننه شو. جاغو ته ور دننه شو او د رفع حاجت نه پسې چې هغوی چلندام وکړو واپس راغله، نو د هغوی د ګیرې نه د اوبو قطرې د هغوی په سینه پرېوتې لګیا وې. او بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم په ټوکو کې مانه تپوس وکړو چې یا عبدالله هغه اوښ څه کړي وو. نو اوس خو اوښ چېرته ورک شوی نه و او رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته احساس شوی و چې داسې ناست دی او خبرې اورېدو لپاره ناست و او دا ښه خبره نه ده. وی بهرحال وی بیا موږ روان شو او دې نه پسه به چې کله به هغوی ما سره ملاوېده او سلام به یې وکړو نو تپوس به رانه دا کولو چې ابو عبدالله هغه اوښ څه کړی وو. او چې کله داسې وی بار بار کېدل شروع شو، رسول کریم صلی الله علیه وسلم په دغه حواله زه چېړلم د مزا په تور. نو بیا به زه په مدینې کې به پټ به پټېدم به په جومات نه او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د مجلس ته به زه بیل به ناست وم. وایي چې دغه خبره ته څه موده تېره شوه نو زه جومات ته لاړم او لمونځ لوېدلی وم. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خپلې حجرې نه بهر تشریف راوړو او هغوی 2 رکعته لمونځ وکړو. وایي ما لمونځ وکړ په دغه امید چې دوی به تشریف یوسي او ما به پرېږدي. خو رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې ابو عبدالله څومره چې د خوښه یې لمونځ اوږد کړه، زه هم دلته یم. او ما په خپل زړه کې دا وایي چې قسمه ده په خدای چې زه به د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه معذرت وکړم او د هغوی زړه به د خپل باره کې صفا کړم. وایي چې ما سلام وڅرخولو نو هغوی راته وفرمیل چې ابو عبدالله په دا د سلامتي وي، د هغه د اوښ د تښتېدو څه معامله ده. وایي ما ورته عرض وکړو چې د هغه ذات قسم مې دی چې چا تاسو سره د حق مبوس کړي چې کله نه ما اسلام قبول کړی دی هغه اوښ نه دی تښتېدلی. نو هغوی بیا 3 ځله وفرمیل چې خدای پاک دې په تا رحم وکړي. وایي بیا هغوی د هغې نه پس چې ما نه دې باره کې څه تپوس ونه کړه. یعنې دې کې دا خبره چې ما نه به پټی نه، ما ته معلومه ده چې اصل کیسه څه ده. او بله دا چې داسې بې وجه د خلکو په مجلس کې کېناستل او د هغوی خبرې اورېدل دا غلطه خبره ده. حضرت خوات بیانوي چې یو ځل زه بیمار شوم نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم زما عیادت وفرمیل چې کله زه ښه شوم نو هغوی راته وفرمیل چې ای خوات ستا بدن تندرست شو، ستا بدن روغ شو، نو تا چې خدای سره کوم لوز کړی دی هغه پوره کړه. نو ما ورته عرض وکړو چې ما خدای پاک سره څه لوز نه دی کړی. نو هغوی چې یو مریض همداسې دی چې کله هغه بیمار شو نو هغه څه منت نه مني، څه نیت نه کوي. هغه ضرور دا وایي چې که خدای پاک زه روغ کړم نو زه به دا کوم یا هغه به کوم. نو خدای پاک سره چې کوم لوز دې کړی دی هغه کومه خبره چې دې کړې ده هغه پوره کړه. نو حضور فرمایي چې دا یوه داسې خبره چې موږ ټولو لپاره د غور او د توجه قابله ده. د خندق د غزا په موقع چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم د بنو قریظه د هیڅ شکنه نه خبر شو نو هغوی یو وخت هغوی طرف ته ولېږلو او دې باره کې سیرت خاتم النبیین کې چې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب څه لیکلي دي هغه داسې دي دا واقعه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د بنو قریظه د دغه غدارۍ نه خبر شو نو هغوی خو مخکې خو 2-3 ځله پټ زبیر بن العوام د حالاتو معلومولو لپاره لېږلي وو او بیا په باضابطه طور د اوس د خزرج رئیس سعد بن معاذ او سعد بن عباده او سره نور اثر لرونکي صحابه د یو وخت په طور د بنو قریظه طرف ته لېږلي وو او ته دا تاکید فرمایلی وو چې که څه تشویشناکه خبرې نو واپس چې راشي نو خو په جار د دې اظهار نه کوي بلکې د اشارو نه به کار اخلي چې خلکو کې تشویش پیدا نه شي. کله چې دوی د بنو قریظه ځای ته ورسېده چېرته چې هغوی رهایش و کورونه وو نو د هغوی رئیس کعب بن اسد له دوی لاړه نو هغه بدبخته دوی سره ډېر په مغرورانه انداز کې ملاو شو او سعدین یعنې سعد بن معاذ او سعد بن عباده طرف نه چې د معاهدې ذکر وشو نو په دې باندې د هغې د قبیلې خلک خفه شو. دی ووایي چې ورشئ
محمد صلی الله علیه و آله وسلم زموږ ترمنځ هیڅ معاهده نه وه شوې. نو دا الفاظ چې واورېدل نو د صحابه او د وفد هغه ځینې راپاڅېدو او سعد بن معاذ او سعد بن عباده د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم په خدمت کې حاضر شو او په مناسبه طریقې هغوی د حالات نه خبر کړ. نو دا هم دي چې د صحابه په صحبت کې حضرت خوات بن جبیر هم شامل وو. په یو روایت کې دا راځي چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم حضرت خوات په خپل اس د بنو قریظه طرف ته روان کړي وو او د هغه اس نامه جناح وه. حضرت خوات بیانوي چې یو ځل مونږ حضرت عمر سره حج لپاره روان شوي وو، نو په هغه قافله کې مونږ سره حضرت ابو عبیده بن جراح او حضرت عبدالرحمن بن عوف هم وو. او خلکو مونږ ته وی چې مونږ زرار خطاب د قریشو شاعرو چې د فتح مکه په ورځ ایمان راوړی وو چې د جرار اشعار واوروه. نو حضرت عمر وفرمیل چې ابو عبدالله یعنی خوات پرېږدي چې هغه خپل شعرونه واوري. نو په دې ما هغې ته شعرونه اورول شروع کړو تر دې چې سهار شو. او بیا حضرت عمر وفرمیل چې بس که اوس سهار دی. بیا چې د کوم صحابي ذکر دی د هغې نامه ده حضرت ربیعه بن اقسم، د دوی کنیت ابو یزید وو، د دوی قد ورکوټې وو او غټ بدن دوی، او د دوی تعلق د اسد بن خزامه قبیلې سره وو. دوی په مهاجرینو صحابهو کې شمیرل کېږي او د مدینې هجرت نه پس د هغوی د یو څو نورو صحابهو سره د حضرت مبشر بن عبدالمنذر کور کې دوی قیام کړی ولته ایثار وو. او د بدر په غزا کې د شمولیت په وخت د دوی عمر 30 کاله وو. د بدر نه علاوه دوی د احد، خندق، صلح حدیبیه او د خیبر په غزواتو کې هم شرکت کړی دی. او د خیبر په غزا کې دوی د شهادت رتبه ترلاسه کړې وه. د نتا په مقام حارث نوم یو یهودي و چې دوی شهید کړی وو. او نتا په خیبر کې یوه قلعه ده چې د هغې نامه ده او د شهادت په وخت د دوی عمر 30 کاله وو. بیا چې د کوم صحابي ذکر دی د هغې نامه ده حضرت رفاع بن عمرو الجهني، د دوی نامه ودیعه بن عمرو هم بیانېږي. حضرت رفاع د بدر او د احد په غزواتو کې شریک وو او دوی د انصارو د قبیلې د بنو نجار حلیف وو. بیا چې د کوم صحابي ذکر دی د هغې نامه ده حضرت زید بن ودیعه، د دوی تعلق د انصار د قبیلې خزرج سره وو او دوی د بیت عقبه، د بدر په غزا او د احد په غزا کې هم شرکت کړی وو. او د احد په غزا کې دوی د شهادت رتبه ترلاسه کړې وه. د حضرت زید د والدې نامه ام زید بنت حارث وه او د دوی د اهلیه نامه زینب بنت سهل وه چې د چا نه د دوی 3 بچي وو، سعد بن زید، امامه او ام کلثوم. د دوی زوی سعد د حضرت عمر د خلافت په دور کې عراق ته راغلی وو او هلته د اکرکوف په مقام باندې آباد شوي وو. اکرکوف د عراق ښار دی، بغداد هغې سره جوخت دی او ځای د هغې نامه ده. بیا د کوم صحابي چې ذکر دی د هغوی نامه ده حضرت ربیع بن رافع انصاري، د دوی د نیکه نامه د نیکه په نامه کې اختلاف دی. د یو قول مطابق حارث د هغوی نامه وه او د بل قول مطابق زید نامه وه. د حضرت ربیع بن رافع تعلق د بنو اجلان سره وو او دوی د بدر او د احد په غزواتو کې شامل وو. بیا د کوم صحابي چې ذکر دی د هغې نامه ده حضرت زید بن مزین بن قیس، د دوی د والد نامه وه او د حضرت زید نامه یزید بن المزین هم بیانه شوې ده. د دوی تعلق خزرج قبیلې سره وو. دوی د بدر او د احد په غزواتو کې شامل وو. د مدینې د هجرت په وخت رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت زید او د حضرت مصعب بن اساسه ترمنځ مواخات قائم کړي وو. د دوی په اولاد کې زوی عمرو او لور رمله وه. بیا چې د کوم صحابي ذکر دی د هغې نامه ده حضرت ایاز بن
زهیر. د دوی کنیت ابو سعد و او د حضرت ایاز د والدې نامه سلمہ بنت عامر ده. عامر وا د دوی د والدې نامه سلمہ بنت عامر و. د دوی تعلق فر قبیلې سره و. دوی د حبشې طرف ته چې کوم دویم هجرت شوی په کې شامل وو. ولته نه چې واپس راغله نو مدینې ته بیا دوی هجرت کړی وو او د حضرت کلثوم بن الهدم کره دوی سارو. دوی د بدر، احد او د خندق سره په ټولو غزواتو کې شامل وو او د حضرت عثمان د خلافت په زمانه کې 13 هجري کال کې په مدینه کې دوی وفات شوي وو او یو روایت کې دا راغلی دی چې دوی په شام کې وفات شوي وو. بیا بل صحابي دی حضرت رفاع بن عمرو انصاري. د دوی کنیت ابو ولید وو او د دوی تعلق د بنو اوف قبیلې د بنو اوف بن خزرج قبیلې سره وو او د دوی د والدې نامه ام رفاع وه. دوی د اویا انصارو سره په بیت عقبه ثانیه کې شامل شوي وو او دوی د بدر او د احد په غزواتو کې شامل وو او د احد په غزا کې دوی شهید شوي وو. بل صحابي دی حضرت زیاد بن عمرو. دوی ته ابن بشر هم ویل کېږي. دوی د انصارو حلیف وو. حضرت زیاد د بدر په غزا کې شریک وو. د دوی رور حضرت زمره هم د بدر په غزا کې وو او د دوی تعلق د بنو سعده بن کعب قبیلې سره وو او د یو بل قول مطابق دوی د بنو سعده بن کعب بن الخزرج آزاد کړي غلام وو. د بل صحابي چې ذکر وکړي د هغې نامه د حضرت سالم بن عمر بن ثابت. د دوی تعلق د انصارو قبیلې بنو عمرو بن عوف سره وو. دوی په بیت عقبه کې شامل وو. حضرت سالم د بدر په غزا کې او د احد په غزا کې، د خندق په غزا کې او په ټولو غزواتو کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره شامل وو. د تبوک د غزا په موقع چې کوم غریب صحابیان رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شوي وو او هغوی د غزا لپاره تلل غوښته خو سورلی دوی نه لرله نو په دې وجه دوی جړل او حضرت سالم په هغه اصحابو کې شامل وو. دا غریبانان اصحاب وو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم لراغلی وو او دوی تبوک لپاره تلل غوښته او دوی عرض کړی و چې موږ سره کې چې موږ پرې سواره شو لاړ شو او رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی و چې ما سره هیڅ داسې څه نشته چې تاسو پرې سواره کړمه. نو خلک هلته نه واپس راغلو او سترګو نه اوښکې روانې وې د دغه غم په وجه چې دوی سره څه نه وو. ابن عباس روایت کوي چې دا آیت چې ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم علیه تولوا واعینهم تفیض من الدم حزنا الا یجدوا ما ينفقون. یعنی او په هغو خلکو څه الزام نشته چې تا له هغه وخت راغلی و چې کله د جنګ اعلان شوی و دې لپاره چې تا هغې له څه ورکړي چې هغې پرې سواره شي نو تا ورله جواب ورکړی چې ما سره هېڅ څیز نشته چې زه پرې تاسو سواره کړم او دا جواب چې هغوی واورېده نو لاړه او په د دغه غم د لاسه د دوی سترګو نه اوښکې پیدا چې افسوس هغوی هېڅ نه لري داسې چې د خدای پاک په لاره کې خرج کړي. نو ابن عباس وایي چې دا آیت چې دې آیت کې چې د کومو خلکو ذکر دی په دې کې سالم بن عمر او سالبه بن زید هم شامل وو. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی د سوره توبه د دغه آیت تفسیر کوي او فرمایي یعنی دا چې کوم آیت دی چې ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم علیه تولوا واعینهم تفیض من الدم حزنا الا یجدوا ما ينفقون. چې دا آیت د خپل د اطلاق په لحاظ عام دی خو چې د کومو کسانو طرف ته اشاره ده هغه و غریبانان مسلمانانو چې جهاد له تلو لپاره ناقلاره وو
او خو د خپل د زړه د خواهش پوره کولو اسباب هغوی نه لرل. دا خلک رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او عرض وکړو چې موږ لپاره څه انتظام وکړي د سورلی. نو هغوی وفرمیل چې افسوس دی چې زه هېڅ انتظام نشم کولی. نو هغوی ته ډېر تکلیف وشو، د هغوی سترګو کې اوښکې راغله، واپس روان شو. او بیانې چې د دوی د تلو نه پس دا روایت راځي چې حضرت عثمان خپل 3 اوښان ورکړي وو او څلور نورو مسلمانانو ورکړي وو او رسول کریم صلی الله علیه وسلم هر یو له یو اوښ ورکړی وو. قرآن دا واقعه حضرت مسلم موعود فرمایي چې دا قرآن دا واقعه د لپاره بیان کړې ده چې د هغو غریبانو مسلمانانو د اخلاص مقابله دی وکړی شي او د ښودلی شي چې و خو مالداران خو او د سفر باندې تلو اسباب هم هغوی لرل، خو د دروغ عذرونه هغوی لټول. او څه خلک داسې وو چې څه کسان داسې وو چې هغوی بانې کولې، خو د هغې په مقابله کې دا غریبانان وو چې د دوی جذبه بیخي بیله وه، دې لپاره چې د دې دواړو ترمنځ د دا مقابله وشي. بیا وایي فرمایي چې د آیت نه دا هم معلومیږي چې کوم خلک مدینې کې شاته پاتې وو هغوی ټول منافقان نه وو، بلکې هغوی کې مخلص مسلمانان هم وو. هغوی دې لپاره د تلو نه پاتې شو چې هغوی اسباب نه لرل. د دې په تفسیر کې هغوی نور بیانوي چې ابو موسی دغو خلکو سردار وو چې کله هغوی نه تپوس وشو چې تاسو هغه وخت د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه څه غوښتي وو، نو هغوی چې قسمه ده په خدای چې موږ اوښان نه غوښتي، موږ اسونه هم نه غوښتي، موږ صرف دا وی چې موږ سپلاین نه لرو، زموږ خپل کې سپلاین نشته دی او دومره اوږد سفر دی چې موږ پیاده نه شو تللی، زخمي به هم شي خپې او بیا جنګ به نه شو کولی. نو که صرف موږ ته سپلای میلاوي شي نو موږ به سپلای په خپو کړو او په منډه به خپلو وروڼو ته ورسېږو دغه جنګ کې شریکېدو لپاره. نو دا د دوی د غربت حل و او دا د دوی جذبه وه. حضرت سالم بن عمر د حضرت معاویه د زمانې پورې ژوندي وو. بیا بل صحابي دی حضرت سراقه بن کعب، د دوی تعلق بنو نجار قبیلې سره و. د دوی د والدې نامه عمیره بنت نعمان وه. دوی د بدر، احد او د خندق سره په ټولو غزواتو کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره شامل وو. دوی د حضرت معاویه په زمانه کې وفات شوي وو او د کلبي روایت دی چې حضرت سراقه په جنگ یمامه کې شهید شوي وو. بیا چې د کم صحابي ذکر دی د هغې نامه د حضرت صاحب بن مظعون. دوی د حضرت عثمان بن مظعون سکر ورور وو او دوی د حبشه طرف ته هجرت کوونکي اولینو مهاجرونو کې شامل وو. دوی ته د بدر په غزا کې د شاملېدو سعادت ترلاسه شوی وو او چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم د بواد غزوې لپاره روان شوي وو، نو د ځینو روایتونو مطابق دوی حضرت سعد بن معاذ او د ځینو خیال دی چې حضرت صاحب بن عثمان دوی شاید امیر مقرر کړي وو او په یو روایت کې د حضرت صاحب بن مظعون نامه هم ملاویږي. حضرت صاحب ته دا اعزاز هم حاصل دی چې هغوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره تجارت کړی وو. نو د سنن ابي داود دا روایت دی چې حضرت صاحب بیانوي چې زه رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شوم، نو صحابه د هغوی مخې ته زما ذکر او تعریف کول شروع کړو. نو هغوی په دې وفرمیل چې زه دا تاسو نه زیات پیژنم. نو ما ورته عرض وکړو صدقته بأبي أنت وأمي كنت شريكي فنعم شريكا كنت لا تداري ولا تماري. چې زما مور پلار دې په تاسو نظر شي، تاسو رښتیا وفرمیل، تاسو په تجارت کې زما شریک وئ او څومره ښه تاسو شریک وئ، نه به تاسو مخالفت کول او نه به تاسو جګړه کوله. په سیرت خاتم النبیین کې دا واقعه داسې لیکل شوې ده چې د مکې نه د تجارت قافلې د مختلفو علاقو طرف ته تللی. په جنوب کې د یمن طرف ته او په شمال کې د شام طرف ته خو باقاعده د تجارت سلسله جاری وه. دین علاوه بحرین وغیره سره هم تجارت وکېدو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم عموما دغه ټولو ملکونو ته د تجارت په غرض تللی وو او هر ځل به دوی ډېر په دیانت او په امانت او په خوش اسلوبۍ او په هنرمندۍ به خپل
فرایض پوره کول. په مکې کې چې کوم خلکو سره د دې معامله بکیده نو هغه ټول دغه ټوله به د دوی تعریف کولو. نو صاحب چې یو صحابي وو چې چا ذکر کېږي لګیا دی، کله چې هغوی اسلام قبول کو نو ځینې خلکو رسول کریم صلی الله علیه وسلم مخې ته د هغوی تعریف وکړو. نو هغوی وفرمیل چې زه دا تاسو ټولو نه زیات پیژنم. نو صاحب ورته عرض وکړو چې او جی یا رسول الله، تاسو نه د زما مور پلار قربان شي، تاسو یو ځل په تجارت کې ما سره شریک وي او تاسو همیشه ډېره صفا معامله وساتله. بیا چې د کوم صحابي ذکر دی د هغې نامه د حضرت عاصم بن قیس، دوی د انصارو قبیلې سالبه بن عمرو سره تعلق لرلو، د بدر او د احد په غزواتو کې شامل وو. بل صحابي دی حضرت طفیل بن مالک بن خنسا، د دوی تعلق د خزرج قبیلې یو خاغ بن عبید بن عدي هغې سره وو. د دې د والدې نامه اسما بنت القین وه. حضرت طفیل د بیت عقبه او د بدر او د احد په غزواتو کې شامل وو. د دوی واده ادام بنت کرد سره شوی وو. د دوی واده ادام بنت کرد سره شوی وو چې د دوی بیا دوه زامن وو، عبدالله او ربی. بیا چې د کم صحابي ذکر دی د هغې نامه ده حضرت طفیل بن نعمان. د دوی تعلق د انصارو د قبیلې خزرج سره وو او د دوی والده خنسا بنت ریاب وه چې د حضرت جابر بن عبدالله ترور وه. د حضرت طفیل یوه لوره چې نامه ربیعه وه او د بیت عقبه او د بدر په غزا کې دوی شامل وو. حضرت طفیل د احد په غزا کې هم شرکت کړی وو او هغه ورځ دوی باندې دوی 14 زخمونه خوړلي وو. او حضرت طفیل بن نعمان چې د خندق په غزا کې هم شاملون، په دغه غزا کې بیا دوی د شهادت رتبه ترلاسه کړې وه. وحشي بن حرب دوی شهید کړي وو. بیا وروسته وحشي د رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې بیا ایمان راوړی وو. نو هغه به دا وی چې خدای پاک حضرت حمزه او حضرت طفیل بن نعمان له زما په لاس عزت بخلی وو، خو زه د هغوی د لاس ذلیل نه کم، یعنې زه د کفر په حالت کې ونه وجلی شوم. حضرت ضحاک بن عبد عمر د بل صحابي دی، د دوی تعلق دینار بن نجار سره وو او د دوی د والد نامه عبد عمر وه او د دوی د والدې نامه سمیره بنت قیس وه. دوی او د دوی رور حضرت نعمان بن عبد عمر د بدر په غزا کې او په احد کې هم شریک وو. دوی د احد په غزا کې شهادت ترلاسه کړی وو. د دوی دریم رور عتبه بن عبد عمر د بئر معونه په واقعه کې شهید شوی وو. بیا بل صحابي دی ضحاک بن حارثه، دوی د انصارو قبیلې خزر سره تعلق لرلو. د دوی د والد نامه حارثه او د والدې نامه هند بنت مالک وه. دوی د اویاو انصارو سره په بیت عقبه کې شامل وو او دوی د بدر په غزا کې هم شرکت کړی وو. د دوی د زوی نامه یزید وه چې د دوی د اهلیه امامه بنت مورس نه پیدا شوی وو. بیا بل صحابي دی حضرت خالد بن سوید انصاری. خالد بن سوید بن انصاری وو. د دوی تعلق د خزرج خاغ بن حارث سره وو. د دوی د والدې نامه عمره بنت سعد وه او د دوی یو زوی حضرت صاحب ته د نبی صلی الله علیه وسلم صحبت نصیب شوی وو او بیا وروسته حضرت عمر دی د یمن عامل هم مقرر کړی وو. د دوی د بل زوی نامه حکم بن خلاد وه او د دوی د دواړو د والدې نامه لیلا بنت عباده وه او حضرت خالد بیت عقبه کې هم شامل وو. دوی د بدر او د احد د خندق په غزواتو کې هم شرکت کړی وو. د بنو قریظه چې کومه غزوه وه دی کې یوه یهودي ښځه وه چې نامه بنانه وه. هغه په دې باندې د بره نه یو کاڼی راغورځولی وو چې د هغې په وجه د دې سر شلیدلی وو، دوی شهید شوي وو. په دې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي وو چې د خلاد لپاره د 2 شهیدانو برابر اجر دی. او بیا وروسته دغه ښځه د قصاص په طور باندې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په حکم وژل شوې وه. په سیرت خاتم النبیین کې دغه واقعې ذکر داسې لیکلی شوی دی چې څو مسلمانانو هلکان ځوانان چې هغوی د قلعې د دیوال سره جغد آرام لپاره ناست وو، نو په هغوی باندې یوه یهودي ښځه وه بنانه، هغې د قلعې نه بره نه
یو کاڼی راغورځولی و په دوی باندې یو درون، او په دې کې یو خلاد نومې تن شهید کړی و، باقي مسلمانان پکې بچ شوي وو. بیا راځي چې د حضرت خلاد والدې ته چې کله د هغوی د شهادت اطلاع ورکړی شوه، نو هغوی نقاب کړی و، راغلی وو، هغوی ته چې ویلی شو چې خلاد شهید کړی شوي دي، تاسو نقاب کړی دی. نو هغوی دا وایي چې خلاد خو د ما نه جدا شو، خو زه خپله حیا د ځان نه جدا کېدو ته به نه پرېږدم. نو دا هغه رواج چې داسې به د ویر چې کوم رواج نه به داسې نه کېږي، او پرده چې کومه ده هغه به قایمه وي. د حضرت خلاد د شهادت دا تفصیل داسې راځي چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هغې په شهادت فرمایلي وو چې د دې د اجر د 2 شهیدانو برابر دی، لکه څنګه چې مخکې ذکر شوی دی. خو چې کله ترې هغوی نه تپوس وکړی شو چې دا ولې، نو هغوی فرمایل چې دا ځکه چې دوی د اهل کتاب د لاسه شهید شوي دي. بل صحابي دی حضرت اوس بن خولی انصاري، د دې کنیت ابو لیلا و، او د دوی تعلق د انصارو د قبیلې د خزرج خاق بن سالم بن غنم بن عوف سره و. د دوی د والدې نامه جمیله بنت ابي و چې د عبدالله بن ابي بن سلول خور و، او د دوی یوه لور و چې نامه قسم و. او د دوی د بدر او د احد او د خندق سره ټولو غزواتو کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره شریک و. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دې موافقت د شجاع بن وهب الاسدي سره کړی وو، او د دوی په کاملونو کې شمیرل کېدل. د جاهلیت او د اسلام په ابتدا کې به کامل هغه تن ته ویل کېده چې عربي لیکل او لوستل به ورتله، تیراندازي به کولی شوه، او تیراکي به ورتله. دا ټولې خبرې به چې ورله ښې ورتلې، دا 3 خبرې، نو هغې ته به کامل ویلې، او دا ټولې خبرې په حضرت اوس بن خولی کې موجودې وې. حضرت ناجی بن عجم روایت کوي چې کله د حدیبیه په موقع رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې د اوبو د کمۍ شکایت وکړی شو، نو هغوی وایي زه راوختم او خپل ترکش نه یو تیر راوباسل او ما یې راکړ، او د کوهي د اوبو یو ډول یې راوختو، وایي ما هغه راوړو، نو هغوی هغې باندې چارندام وکړو او کرولي وکړو، په هغه ډول کې یې واچوله، او خلک هغه وخت سخت د ګرمۍ په حالت کې وو. نو مسلمانانو سره هم یو کوهی و، ځکه چې مشرکانو د بلده په مقام چې کوم کوهی ولته هغوی زر رسېدلي وو، د هغې د اوبو په ذخیرو هغوی قبضه کړې وه. نو هغوی بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم ماته وفرمیل چې دا ډول په کوهي کې واړوه، د هغه کوهي کې چې د کوم اوبه ختمې شوي دي، وچې شوي دي پکې، او د دې بیا په اوبو کې د تیر پکې ورخښ کړه. نو بیا ما هم داسې وکړه. نو قسم مې د هغه ذات چا چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره د حق را لېږلي دي، زه ډېر په ګرانه بیا د هغه ځای نه راووتم، ځکه چې فوراً هلته د اوبه راووتې ښه په تیزۍ، او د اوبو هر طرف نه وي، زه هر طرف نه په اوبو کې ګیر شوم، او یو بل ته نه داسې هلته نه راوتې لکه چې یو په دیګچې کې اوبه پکې شېږي. وایي ان تر دې چې هغه اوبه پکې دومره اوچتې شو چې د کنارو نه وایي بهر راوتل شروع شو. خلکو د هغې د کنارو نه اوبه اخیستې، ان تر دې چې هغې کې اخرینه یې تنه خپله تنده سړه کړه. نو هغه ځای کې وایي د منافقانو یوه ډله وه، نو هغې کې پکې عبدالله بن ابی موجود و. نو حضرت اوس بن خولی دا د حضرت اوس بن خولی ماما و. حضرت اوس ورته وایي چې ای ابوالخباب، ته اوس خو دا معجزه ومنه چې پکې ته پخپله دلته موجود یې، یعنې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم صداقت ومنه، دې نه پس هم څه ګنجایش پاتې کېږي. نو هغه جواب ورکړ چې ما داسې څیزونه ډېر لیدلي دي. نو حضرت اوس بن خولی ورته وایي چې خدای پاک د تا سره پوه شي، ستا دا رایه دی غلطه ثابته شي. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم له چې کله عبدالله بن ابی راغلو، نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې ای ابوالخباب، نه چې تاسو ولیده داسې د مخکې کله لیدلی وو؟
هغوی ته خبره رسېدلې وه. نو عبدالله بن ابی ورته وویل چې ما خو مخکې داسې څه نه دي لیدلي. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې بیا تا خبره ولې کړې وه چې کومه د خپله خورۍ ته کړې وه. نو عبدالله بن ابی په دې باندې وویل چې استغفر الله. نو د عبدالله بن ابی زوی حضرت عبدالله بن عبدالله عرض وکړو چې یا رسول الله دې لپاره د مغفرت دعا وکړئ. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مغفرت دعا وکړه. د حضرت علی بن عبدالله بن عباس نه روایت دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د عمرې لپاره د مکې د تلو اراده وفرمایله، نو هغوی د اوس بن خولی او ابو رافع ته د حضرت عباس له طرفه پیغام ولېږلو چې هغې د حضرت میمونه واده د هغې سره وکړي. په لاره کې د هغې دواړو نه اوښان ورک شو. نو هغوی یو څو ورځې د بطن رابق جوفه نه چې د 10 میلو په فاصله دی هلته هغوی سارو انتر دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو او بیا هغوی دواړو ته د هغوی اوښان ملو شو. هغوی بیا مکې ته هغوی سره لاړه او حضرت عباس ته پیغام ولېږلو. نو حضرت میمونه خپله معامله د حضرت عباس ته سپارلې وه. نو حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عباس کره لاړه او حضرت عباس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم واده حضرت میمونه سره وکړ. او بیا چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو، نو حضرت اوس بن خولی حضرت علی بن ابي طالب ته وویل چې زه تاسو له د خدای قسم در کومه چې تاسو هم موږ د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې شریک کړئ. نو حضرت علی ورله اجازه ورکړه. په دویم روایت کې دا خبره داسې راځي چې کله چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم کله چې هغوی وفات شو او د هغوی له د غسل اراده وکړې شوه، نو انصار راغله. هغوی دا وویل چې موږ د ستاسو د مور له طرفه ستاسو خپلوان یو، نو موږ کې هم یو تن پکار چې دلته حاضر وي. انصار یعنی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مور له طرفه خپلوان. نو انصار ته ویل چې تاسو په یو تن اتفاق وکړئ، څوک مقرر کړئ یو تن. هغوی حضرت اوس بن خولی باندې اتفاق وکړو. نو هغوی بیا دننه راغله او په تدفین کې او په غسل کې هغوی شریک وو. د رسول کریم بی یو مضبوط انسان وو، یو مضبوط او د هغوی د اوبو چې کم منګې د هغوی په خپل لاس کې به هغوی راوچتولو، داسې هغوی اوبه راوړې. نو حضرت عباس نه دا روایت دی چې حضرت علی حضرت فضل بن عباس او د هغوی رور قسم رسول کریم صلی الله علیه وسلم آزاد کړي غلام شکران او حضرت اوس بن خولی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په قبر کې ورکوز شوي وو، یعنی د هغوی بدن په لحد کې خودو لپاره. د حضرت اوس بن خولی نه روایت دی چې هغوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو. هغوی فرمایل چې یا اوس چې څوک د خدای پاک لپاره عاجزي ونکړي، صریح پلی، نو خدای پاک د هغه درجې اوچتوي، او چې څوک تکبر کوي خدای پاک هغه ذلیل کړي. نو دا یو ډېر ضروري سبق دی چې موږ ته یې همیشه یاد ساتل پکار دی. د دوی وفات په مدینه کې د حضرت عثمان د خلافت په دور کې شوی و. خدای پاک دې د دغو ټولو صحابه درجات دې اوچت کړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.